زما د نیمګوري قابل قدر مشرانو منصورو کشرانو د وزیرۍ ورکرانو او زما د لوی مشرانو منصوري ټولو ته السلام علیکم. اول خو زه د الله پاک نه ډېره شکریا ادا کوم چې الله پاک موږ باندې دونه رحم وکړو. په 2013 کې که تاسو خیال وکړئ نن زموږ دا ملګري ناست دي زموږ سره چې کوم په 2013 کې کوم ګروپ او کوم مرکان کوم یم طبقه د هغې سره نن زه ګورم نن زموږ سره بزرګان مشران د دې معاشرې کوم غیرتمند عزتمند خلک وو هغه راغلی دی. هغه په دې بنیاد راغلی زه به د خپل سیمې خبره وکړم د سیمې په حواله سره. زموږ دلته چې کومې فیصلې شوي دي په دې 15 کالو کې هغه د یو پارټۍ په دغه نه دي شوي چې هغه مو صرف د پي ټي آی په بنیاد کړي دي. مونږ چیرمین صاحب که فیصلې کړي دي یا زمونږ صوبایي حکومت فیصلې کړي هغه عوامي فیصلې دي. هغه د عوامو مفادو ته کتلي دي که هغه روډونه دي که هغه هسپتالونه دي که هغه صحت دی که هغه هر یو طبقه ده په هغې کې د عوامو د مفادو لپاره کتلی شي عوامي فیصلې شوي دي. د هغې په بنیاد باندې نن که تاسو وګورئ زموږ سره علما زموږ سره بزرګان زموږ سره د محلې د کلي کم مشران چې دي هغه راغلي دي او دې پي ټي آی قابله کې زموږ سره شامل شوي دي. زمونږ کوم جدوجهد چې خان صاحب شروع کړی 22 سال مخکې هغه انشاءالله را روان 2 میاشتو کې کمپلیټ کېږي او زمونږ دا یو میشن دی چې انشاءالله تعالی په 2018 کې مونږ کور کور ته دا یو پیغام ورسوو. کوم چې تاسو د چیرمین صاحب خبره وکړه زمونږ په دې 15 کاله کارکردګۍ کې دا به انشاءالله مونږ کور کور ته رسوو چې په دې کې مونږ کم کارونه کړي دي او انشاءالله مونږ دا یو جدوجهد وکړو چې هر یو کس ته ټکټ ورکړو هر یو لا مونږ دې ته نه ګورو او انشاءالله اول خان صاحب او وزیر اعظم به انشاءالله خان صاحب راولو او بیا به د هغې نه بعد نوی پاکستان جوړېږي انشاءالله په دې کې چې کومې فیصلې کېږي هغه د غریب او د مزدور کم حقوق چې دي انشاءالله د هغه په کور کې هغه ته مېلاوېږي. موږ بیا شکرګزار یو په دې 15 کالو کې چې کوم کارکردګي شوي ده تاسو به کتلي همیشه لپاره چې حکومتونه ختمېږي هغه خلک خپل دروازې بندې کړي هغه چا سره مخامخ کېدی نه شي هغو چې کومې وعدې کړي پوره شوي نه وي. موږ چې کومې فیصلې کړي دي هغه زموږ الحمدلله د عوامو سره کومې فیصلې چې هغه د عوامو مفاداتو کې کړي دي. بل یو ټوله داسې ده چې هغه په دې نه خوشحالېږي هغه راغلې دې پارټۍ ته نوکرۍ نه راغلې ده پیپ نه راغلې ده کوسۍ نه راغلې ده. خو مونږ د 2013 د الیکشن نه مخکې یو خبره کړې وه چې مونږ به دا سیاست نه کوو مونږ به د نظام خبره کوو مونږ به د انصاف خبره کوو مونږ به د کرپشن د ختمېدو خبره کوو او انشاءالله تعالی مونږ به ورک کړی دی مونږ کار کړی دی مونږ خپله کارکردګي ښیو او کارکردګۍ په بنیاد باندې به انشاءالله تعالی په 2018 الیکشن کې به انشاءالله مقابله کوو او برکوټ په ټول پاکستان کې